رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر إلى آخر الحديث أو كما قال عليه السلام. امام نووي رحمه الله فأمر بالمعروف ونهي عن المنكر موضوع بل حديث راوړی او دا حدیث حذیفه رضی الله عنه روایت کړی دی الله د نبی نه قال ته فرمایلی دی الله نبی فرمایلی والذي نفسي بيدي قسم دی وی په هغه ذات چې زما روح نفس زما ټول اختیارات هغه فلاس کی ټول اختیارات دی الله فلاس کی نو انسان د بدن سره څه تعلق ته یو شی دی کار شي تعلقي د ټول اختیارات د الله فلاس کی د موسمونو د حالاتو نو دا خبره د خلکو غلطه ده چې د باران ډیپټي چیرې فلانکی بابا ته حواله ده فلانکی بابا ته حواله هیڅ چاته هم دا حواله متصرف الامور الله تعالی دی تصرف په ټول امور کې څه کوي الله تعالی هیڅ چاته الله تعالی د ډیپټي نه دي ورکړي در خلکو دا خبرې غلطي دي اولاد ورکول دا هم الله تعالی کوي دا ټول هر څه الله تعالی فلاس کی د هیڅ چا په اختیار کې اولاد ورکول نشته اګه دعا د توکي او نیک سړی هغه وسیله ده یو سبب ده دعا د یو سبب ده لکه یو سړی چې دوايي خوري کله کله دوايي سړی خوري سړي باندې اثر نه کوي کله کله دعا د تسوقي په اثر نه کوي دا دعاګانې کول دغه رنګ نور داسې دا ټول وسایل دي اسباب دي نو دا الله تعالی پیدا کړي دي اسباب اثر په دې اسبابو کې څوک چې یو الله تعالی دی نو ډېر خلک دي د اولاد نسبت نور خلکو ته هغه پلانکی بابا تعالی نه الله زوی راکړي دا خبرې غلطي دي اسباب استعمال کا الله بدل اولاد درکړي او که الله وغواړي نشي درکولی بل څوک نو دې ځای کې والذي نفسي بيدي الله نبی وی قسم دې په هغه ذات چې زما ټول بدن زما اختیار زما نفس د غفلاس کې ان الله تعالی چې کوم طرف ته ما اړولې مشي څه چې را منې کوي را منې کولی شي نو دا هر څه یو الله په اختیار کې او که سره سوچو کې دا پلانکې شي پلانکې بابا ته والا دی پلانکې شي دا خبره ټولې غلطې ځکه دي د دې لپاره ډېر دلایل دي ډېرې کمزوري خبرې دي چا به ذهن کې د فلسفه چې دي د دې د عقیده ده چې الله تعالی اولا چې دی یو عقل پیدا کړ هغه عقل وګرځي بل عقل پیدا کړ یو پلک پیدا کړ هغه بل عقل لا وګرځي پلک پیدا کړ بل عقل پیدا کړ په دې کې څه مخکې هغه لس عقلونه دي لس او نه افلاک دي لس عقلونه دي نه افلاک دي لسم عقل ته هغه عقل فعال وي عقل فعال دا معنی چې دا ټول نظام اسمانونه ازمکه بارانونه دا څه چې کوي د جبرئیل امین کوي ان نعوذ بالله دا غي فکر دا چې الله تعالی ناس ته دمه کوي الله دمه کوي او د هر څه چې دا جبرئیل امین کوي او نن سبا ډېر خلک دی غوي دا پلانکې داسې کوي پلانکې داسې کوي لکه د ټول هغه امور چې کوم د انسان د وس او طاقت نه بهر دي هغه د الله فلاس کی بس اولاد ورکول د انسان وس کې نشته الله ورکړي نو سبا خلک زی او په دغه څه کپړې تړي او څوک څه کوي دا د خلکو د دماغ او عقل الله تعالی څه پیغام دا څومره بیکاره خلک دي چې د هر زیارت ته زیرو شناخت نه خیر کله ته ټوټې ته وي او کله چلته ټوټل ته غوټي ورکوي خلک او څوک څه کوي داسې کوي مختلف خلک دي دلته هم دا نږدې دا چې ورشي د زیارتونو د قصې خلک موږ د زیارتونو خلاف نه یو د دیوبند علما چې د زیارتونو خبره کوي هغه خلکو اصلاح کوي هغه چې خلکو زیارت ته لاړ شي د قبر زیارت ته لاړ شي د دې لپاره لاړ شي چې اخرت ځان ته یاد کړي اخرت ته الله یاد کړي یا الته لاړ شي یو نیک سړی خوا کې دعا وکړي د دین علما منع نه کوي خو الته چې کوم غلط کارونه کوي دین علما منع کوي چلته لاړ شي ټوټې تړي او څوک قبر نه تاویږي څوک څه کوي څوک یا الله ای بابا بلانکې شه ما ترک دا خبره غلطه دي
نو دې حدیث کې دې خبرې ته اشاره وه چې والذي نفسي بيده الله تعالی نبی رسول الله وایي زما د ټول بدن اختیار د الله په لاس کې. ورپسې لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر. الله نه فرمایلی دي خامخا به تاسو امر د معروف کوئ، یعنی د نیکۍ امر به کوئ، او خامخا به تاسو د بدۍ نه منع کوئ. او که داسې نه کوئ او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا من، الله تعالی به تاسو ته خپل طرف نه عذاب درکړي، یعنی نږدې ده چې الله تاسو خپل طرف نه په عذاب کې مبتلا کړي، ګیر وکړي. یعنی د دې امکان هم شته چې الله تاسو په عذاب کې ګیر کړي. یا به امر د معروف کوئ یا نهی د منکر نه کول، نو قریب او نږدې ده خبره چې الله تعالی تاسو په عذاب کې څه کې مبتلا کړي. ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. بیا به تاسو دعاګانې غواړئ، تاسو دعاګانې به نه قبلېږي. تاسو به دعاګانې غواړئ، عذاب به دمانی لکه نن سبا چې د مهنګایي څومره لوی عذاب دی، هر سړی پکې ګیر دی، هر سړی دعاګانې غواړي خو نه قبلېږي. رواه الترمذي وقال حدیث حسن. ځکه د نیکۍ امر څوک نه کوي او د بدۍ نه منع څوک نه کوي. ابراهیم بن ادهم رحمه الله یو ځل بازار کې روانو، خلکو راګیر که ورته ویل چې موږ ډېر دعامانه نه څه دي موږ لره چې موږ دعاګانې غواړو، موږ دعاګانې نه قبلېږي. نو هغه ورته ویل چې په 10 څیزونو کې ستا زړونه مړه دي. هغه 10 خبرې ورته وکړلې. یو دا چې تاسو الله پېژندلی دی خو د الله بندګي نه کوئ، جنت او جهنم پېژندلی، جنت د کولو کارونه نه کوئ او د جهنم د بندېدو کارونه تاسو نه پرېښي دي. هغه شیونه چې جنت هم سره داخلي هغه تاسو کوئ. او دغه رنګې ډېرې اوږدې خبرې ورته وکړلې. تاسو مرګ پېژندلی دی، مرګ پېژنئ خو لیکن د هغې لپاره تیاری نه کوئ. او دا ټول 10 خبرې ورته کړي. نو دې کې هغې کې دا خبره ده چې تاسو نیک کارونه نه کوئ، عبادات نه کوئ. په دې حدیث کې دا خبره ده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر. یو بل حدیث کې دا دی ابو سعید خدری رضی الله عنه فرمایلی افضل الجهاد کلمة عدل عند سلطان جائر. بهترین او غوره جهاد دا دی چې د یو ظالم باچا په مخ کې حق خبره وکړي، دا بهترین جهاد. او بل حدیث کې داسې مضمون دی، یو صحابي دی چې کله د خپل اوښ په هغه پاټ کې باندې او په هغه رکاب باندې خپې ښودله، یعنی اوښ ته ختو، نو د الله نبي نه تپوس وکړو چې ای الجهاد افضل، کوم جهاد ډېر غوره دی؟ جهادونه خو ډېر دي، کوم جهاد غوره دی؟ نبي رسول الله چې کلمة حق عند سلطان جائر، بهترین او حق خبره کول د یو ظالم باچا په مخ کې، دا وایي بهترین جهاد، بهترین جهاد دا غوره د ظالم باچا په مخ کې حق خبره وکړي. رواه النسائي باسناد صحیح. بل الغرض د لغت معنی دي کې څه ته وایي؟ رکاب کور الجمل وته ویل کی، یعنی هغه د اوښ هغه دغه پاسه چې کوم دغه پروتي د هغې چې کوم پاټ کې دی هغې ته ویل کېږي اذا کان من جلد او خشب، که دا د چمړي وي که دا د لرګي وي خبره ونه شي، هغې ته فالان ته ویل کېږي. په دې کافي دي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام